څومره چې هم د کرکټ شوقیان دي نو هغوی ترې رامخې ته شي ځکه د ایشیا کپ حوالې سره یو بل ډېر زیات اهم خبر راغلی خو هغه اهم خبر څه دی ملګرو د انډیا چې کوم جیشا دی نو هغه مکمل چورلټ انکار وکړو او باغنے میں کامیاب کم هایبرډ ماډل ملګرو کم شرط چې وو نو ویلې کېدل دا چېرې دوی دغه شرط ته غاړه ایښې ده خو اوس جیشا څه وایي ملګرو چې مونږ خو اړو دغه شرط چې کوم دی زموږ مخې ته هم نه دی راغلی نو د ایشیا کپ حوالې سره خبر او نور ډېر اهم خبرونه ستاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم خو ویډیو وګوره د ملګرو سره شیر کوئ او کمنټس کې به موږ ته خپله رایې لازمي راکوئ چې انډیا چې کومه تیښته وکړه نو آیا دا ورله پکارو او که نه راځو د نن ورځې خبرونو ته دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو بھارتی کرکٹ بورڈ نے PCB کے ہائبرڈ ماڈل کو ماننے والے خبروں کی تردید کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق PCI ہائبرڈ ماڈل پر کھیلنے کے لیے رضامند نہیں ہوئی BCCI ایشیا کپ کو کسی ایک نیوٹرل مقام پر شفٹ کرنا چاہیے کم ملګرو شرط چې نو هغه سو ډېر ملګري به په دې باندې نه پویا پاکستان او د بھارت چې کومه مسله را روانه ده د کرکټ اول خو په کرکټ کې دا مسلې نه خوند کوي او نه پکې مخې ته راوستل پکار دي چېرې ته به دا شرط دی او زه به دا شرط دم نو ملګرو هغه څه شرط و هایبرډ ماډل چې کوم شرط و نو هغه دا شرط و چېرې پاکستان ورته دا وویله چې موږ به ستاسو چې کوم میچونه دي هغه موږ په بهر ملک کې وکړو باقي چې کوم ایشیا کپ دی موږ ته میزباني میلاو شوې ده نو دا به موږ په پاکستان کې وکړو هغوی ویل چې نه دې ته اړو تیارېدل نه بیا ورته پاکستان دا خبره وکړه چېرې څلور میچونه به موږ په پاکستان کې وکړو او باقي چې کوم دي هغه په دوبۍ کې وکړو نو دا ویلی کېده چېرې دغه شرط ته انډیا والا غاړه ایښودې وه خو په څه خبره باندې چېرې تاسو به موږ سره دستخط کوئ چې کوم را روان ورلډ کپ دی په بهارت کې نو تاسو به موږ سره دا واده کوئ چېرې موږ به بهارت ته درځو ځکه پاکستان ودی چې تاسو ایشیا کپ ته نه راځئ نو موږ به بهارت ته نه درځو نو هغوی ورته ویل چېرې تاسو به موږ سره دستخط کوئ خو بیا ورته پاکستان دا خبره مخې ته کېښوده چې ته به په دې خبره دستخط کې چې کومه را روانه چیمپیون ټرافي ده په پاکستان کې نو تاسو بیا پاکستان ته راځئ نو غالبا چې دا خبره خوښه نه شوه خو تردید یې وکړو چېرې موږ داسې قسم څه خبره مخې ته نه ده راوړې خو د افسوس خبره دا ده چې میډیا ده معمولي پوینټ مخې ته راوړي او هغه موږ ته شو کوي نو اوس یې دوی تردید وکړو صدر ایسوسیएशन کونسل ACC جیشا کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کے مستقبل کے لاہ عمل کی تیار کے لیے ممبران کے ساتھ بات چیت کریں گے واضح رہے کہ اس سے قبل خبر سامنے آئی تھی کہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ہائبرڈ ماڈل کی تجویز مان لی تھی اول دا خبرونه راتله چې یاره دوی شرط دی نو دا دوی منلی وو خو انډیا والا دا خبره کوي چې یاره سریلنکا ته چې کوم ایشیا کپ دی نو هغه دې منتقل کړی شي خو ډېره د افسوس خبره ده ملګرو چې د کرکټ نه انډیا والا د انا مسله جوړه کړه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویډیو کې مې ویلو چې پکار پاکستان لو چېرې هغوی شرطونه کېښوده پاکستان ته وروسته کېدی ځکه د انډیا حوالې څه دا راځي چېرې یو تکړه ټیم دی یو بهترین ټیم دی نو د هغې باوجود هم د پاکستان کرکټ ټیم نه یریږي نو دا د افسوس مقام دی بل چې کوم اهم خبر دی ملګرو نو هغه د چا حوالې سره دی د شاهین شاه آفریدي حوالې سره چې کوم په انګلینډ کې لیګ روان دی نو په هغې کې د شاهین شاه آفریدي چې کوم کوچ دی د کوم ټیم کوچ دی نو هغه څومره د خوشحالۍ اظهار کړی دی چېرې زموږ په ټیم کې شاهنشاه آفریدي دي نو شاهنشاه آفریدي چې په کوم ټیم کې دی ملګرو نو د هغې کوچ څومره د خوشحالۍ اظهار کړی دی چې شاهنشاه آفریدي زموږ په ټیم کې دی نو موږ دومره خوشحاله لکه په موږ باندې چې دلته اختر وي شاهنشاه آفریدي هم خپل خیالاتو اظهار کړی چېرې ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې د دې سره زموږ تجربه سیوا کېږي او چې کوم T20 پلس لیګ دی نو د دې نه بعد بیا 100 بالو باندې چې کوم منتخب لیګ دی نو هغه هم را روان دی نو غالبا چې دغه 2 میاشتې به د شاهنشاه آفریدي په انګلینډ کې وي نو د دې حوالې سره ته کوم نیوز والا دی هغه ته دا تپوس وکړو چې په کوم نظر باندې د انګلینډ دې لیګونو ته ګوري نو هغه دا خبره وکړه چې یاره دې کې رنز ډېر زیات جوړېږي نو بالر د خپل ځان نه زیات محنت کوي چې یاره زه پکې بال بچ کړم نو دا موږ له را روان چې کوم ورلډ کپ دی نو په هغې کې موږ له ډېر اهم کردار راکوي چې کله موږ دلته په انګلینډ کې ولوبېږو نو بیا زموږ پام ډېر زیات برابر وي د زمان خان حوالې سره هغه دا خبره مخې ته راوړه چې په 15 میاشتو کې چې زمان خان کم کردار ادا کو نو هغه دا ثابته کړه ټولې دنیا ته چې زه یو بهترین بالر یم بیا زمان خان ته خلک ولې دومره خوشحالي او هغه له ترجیح ورکوي د دې وجې چېرې زمان خان چې کوم لاست اوور دی په T20 کې نو دا ډېر سخت اوور وي د بالر دپاره دا یو کړه امتحان وي چېرې دا اخیری اوور بچ کي خو زمان خان په دې باندې ومنلی شو چې کوم اخیری اوور دی
نو هغه زمان خان بچ کړي. نو د دې وجې په 15 شپږو 7 میاشتو کې دې الګ داسې کردار ادا کو چې نن وګورئ انګلینډ چې کوم غټ لیګونه دي نو په هغې کې زمان خان منتخب کیږي. بل چې کوم اهم خبر دی ملګرو نو هغه د سیټ کې تاسو ته ښکاري پاکستان کرکټ بورډ کې نئی سلیکشن کمیټي. نو په هغه نئی سلیکشن کمیټي کې چې کوم دی یو پکې هارون رشید دی، یو کې میکی آتر دی، یو پکې ګرینډ برینډن دی او حسن چیما. نو دا چې کوم نوی سلیکشن کمیټي ده نو تاسو ورته په کم نظر باندې ګورئ آیا دا ټیم ټیک دی او که نه. د زیمبابوې او د پاکستان حوالې سره هم اخیری چې کوم میچ وشو نو هغه ډېر زیات بهترین او د پاکستان ټیم چې کوم دی نو هغه دا ثابته کړه چې یاره ګوره موږ هم طاقت لرو د سیریز برابر کولو. ځکه په دې کې چې کوم دی 3 میچونه هغه چا ګټلي؟ زیمبابوې ګټلي او 2 پاکستان ګټلي. نو اوس اخیری میچ دی پاکستان کرکټ ټیم نه یو ځلې بیا د خلکو امید پیدا شو کوم ټیم چې دی نو د هغوی نه امید پیدا شو چې ځه په زیمبابوې کې کوم سیریز روان دی د پاکستان پوزیشن ډېر خراب و نو انشاءالله العزیز چې دا پوزیشن به مضبوط کړي د پاکستان کرکټ ټیم او دا سیریز چې کوم دی نو هغه به ډرا کړي. تاسو دې سیټ کې کتلی شئ پرون چې کوم میچ و ملګرو چې 314 په شپږو وکټو باندې پاکستان په 50 اوورو کې کړی و. ډېر بهترین بیټینګ پرون پاکستان کړی دی. بیا ملګرو د 314 جواب زیمبابوې کرکټ ټیم هغه ډېر زیات خراب پرفارمنس ادا کو او په 100 رن باندې ټول آوټ شو، په 137 رن باندې ټوټل ټیم آوټ شو. نو پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی دغه پرفارمنس ادا کو چې کله هم اپډیټ راځي نو ستاسو سره به په دې چینل په کوم چینل نوید آفیشل ټي وي باندې شریک کوم. خو تاسو به ویډیو شیر کوئ د ملګرو سره او موږ به تاسو له همدغه اپډیټ راوړو. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو اواز پاکستان زنده باد، پاکستاني کرکټ ټیم زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.